چې نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې یو ښځه راغله. هغه ښځه د قد او قامت په اعتبار سره وړه وه، ورکوټې ښځه وه. تاسو په دې خبره ورسېدې؟ نو چې کله هغې خپل کار دغه وکړو بیا واپس شولله، نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په تعجب سره صرف دا خبره وکړه، صرف دا خبره ویله دا څونه وړه ښځه وه، ویله دا څونه وړه ښځه ورکوټې ښځه وه، یعنې چیتکې وه، لکه داسې قسمه خبره. نو نبي علیه الصلاة والسلام حضرت عایشه صدیقې ته وفرمیل وی تا د دې غیبت وکړو، وی تا د دغې ښځې غیبت وکړو. نو حضرت عایشه صدیقه فرمایي وی جی ما خو صرف واقعاتا خبره وکړه چې دا خبر په دې کې موجود ده، ما صرف دونه وی چې جی دا خو ورکوټې غوندې وه. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل وی شي وی تا خو د دې خو د ښه صفت خو دې نه دی کړی که نه، لکه تا خو د دې لکه د ښه شیزونو صفت خو نه دی کړی، بلکې تا خو د دې د یو بد صفت وکړو چې هغه په هغې کې خامخا ته چې اوس یو کس ته ویم چې ماته خو چټکي نو په دې خبره به هغه نه خفه کېږي، ته ووایه ناګواره باندې خامخا دغه خبره به ورته ناخوښه لګي که نه. نو په دې وجه وی تا د دغې خبرې ذکر نه دی کړی چې لکه هغه د هغې صفت و، بلکې تا د هغې د یو بد صفت ذکر وکړو، نو په دې وجه تا د هغې غیبت وکړو. په دې پوچې غوندې خبره دا غیبت کې راځي، نو پاتې شوله دا چې یو سړی مونږ چې یو بل سره کینو که نه ریانه وکاشه او ریان چې کیني که نه، د حمزه په باره کې مړه داسې لیونی دی، مړه داسې چرګوټی دی، مړه داسې پلانکې دی. یاد ساته چې د غیبت نه به بچې ځان ساتئ. غورې دا ډېره سخته ګناه ده، غیبت دا ډېره سخته ګناه ده. غورې تاسو کو دا وایي لکه مونږ خو لکه هر یو شي ته خلک ګناه وایي که نه، او دا غیبت سم خوراک جوړ شوی دی، غیبت څه جوړ شوی دی؟ خوراک.